هذا بيانات وباني وهم أو الذي متصفون تبدي باني تعمل قال فصدحة طريقمي علمي روحاني ديني اجتماع انعقاد شروع شبيري الله جل مجده لولا سلسلة لا هميشه دبر جاري وساري دری دنیا او د هغې دنیا دا څومره نقشې چې الله جوړې کړي دي پیدا کړي دي دا یې صرف او صرف د یو انسان دپاره جوړې کړي دي د دریابونو نظام دی که د غرونو نظام دی که هواګانو نظام دی که د اسمانونو نظام دی که د نور او د سپوږمۍ دا سلسله ده که د عالم برزخ سلسله ده که د عالم حشر سلسله ده که د جزاء او د سزا سلسله ده که د جنت او د دوزخ سلسله ده دا ټولې نقشې الله پاک د انسان دپاره مرتب کړي جوړې کړي اورونو انسانیت د شکل د ډانچې د باډۍ د جامو د موټر د خوراک نوم نه دي انسانیت ته یو څو خبرو نوم دي او دغه څیزونه د انسان د انسانیت اصل معیار دی او قیمت دی اول نمبر ایمان دویم نمبر د ایمان پرنا کې د صحیح علم او دریم نمبر بیا په خپل علم باندې صحیح عمل او څلورم نمبر دغه عمل د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د خیستو اخلاق پرنا کې دنیا ته پیش کول او پنځم نمبر اخلاص او په ټولو کې اخرنی صفت د زړه درد او د زړه غم او د زړه فکر چې دا د هر عالم او د هر انسان په زړه کې پیدا شي او هغه درد دی چې د الله چې خالق او مخلوق دا دواړه سره یوځي او کوم مخلوق چې د خالق د لارې په بله لاره باندې روان دي دا د الله په لاره باندې راشي خوراکونه جامې واړه بول لوی او د اسماتې او محنت دا د دنیا دا ټول زناور کوي لیکن زناور نه د دې نه خبرې زه وګیا شوم نه د دې نه خبرې چې زه مور ولې شوم انسانیت د فکر نوم دی انسانیت د زړه د درد نوم دی
نو دا کومه غونډه چې موږ تاسو کوو شپږ میاشتې زموږ د امریکا د هغې نه برلګۍ خواريانې کوي مفتي غلام محمد صاحب دامت برکاتهم تاسو ته د هغې خلاصه پیش کړه نو د ده د دې ټولو اهدافو د مقاصدو لبي لباب او خوش هغه همدغه دي چې د هر طالب د هر عالم د هر ملا په زړه کې تر را پیدا شي ورونو د دې عام مسلمانانو په موږ په تاسو باندې حق دی او ډېر زیات حق دی را باندې دا باقي ګوبانه جماعتونه را همدغه عوام جوړي مدرسې لا را همدغه عوام جوړي جمعات کې پوړ پکار شي پکې پکار شي جاړو پکار شي هغه عوام یې چندي هم دې راکړي زمونږ د مدارسو او د مساجدو او د عیدګاهونو او د جنازګاهونو ټول ضرورتونه د عوام ملګري پوره کوي مالدار هم را سره پکې مدد کوي متوسط هم کوي غریب هم کوي زنانې هم کوي ماشومان هم کوي تاسو خبر واورئ مثال درته وایم زمون شيخ دار العلوم الحقاني باني مباني مولانا ابو الحق رحمه الله هغه به مونږ په درس کې یو خبره کوله وای په شروع کې کله ما دا حقانیه شروع کړه نو څه پیژندل نیمه ده څه پیژندله نو دونه زما اثر او شهرت وای دا نوښار په دې فوجي شوړی کې یو میجو او دا هغه ښځه به میاشت دوه میاشتې پس راغله او ما له یې 500 روپۍ راوړي او یو ورځ راته وایي زما خاوند ما ته د کور خرچه راکوي د هغې نه کله زه اهله زیاته کړم کله دوه زیاتې کړم کله درې زیاتې کړم د څلورو میاشتو 500 روپۍ جمع شي چې تا د مدرسې له راوړم هغه به دا فرمایي د هغه 500 روپو قدر زما په زړه کې دومره نه زما د اوس 15 کروڑ روپۍ مې راکړي که نه زما د هغه 500 روپۍ د هغې نه زیاتې ورکړي دې ملګرو ته پته ده یو ورکوټې باندې مدرسه ما شروع کړې ده زما یو مقتدي دی او د لور نکاح او نکاح یې لوري پنجاب کې واده شوی وه خاوند یې دوبۍ کې یولس 12 ورځې پس هغه ملګري ما نه 11,000 روپۍ راوړي هېڅ وینا مې ورته نه وکړې او راته څه وایي چې زما بچي چې کله واده شوه څنګه رسم دي رواج چې طریقه ده ډولۍ چې لاړه شي نو د خاوند خپل خپلوانو له پیسې ورکوي دا 11,000 زما د ناوې د لور د هغه ډولۍ پیسې دي چې خپلو خپلوانو له ورکړي دي او هغه یې ما له راکړي چې پلاره دا دلیل اوسي چې دا په مدرسه کې ته سوچ کوه نو دومره حده پورې وروڼو عوام زموږ سره قرباني کوي نو د دې قربانیو په نتیجه کې وروڼو د دې عوامو مسلمانانو د ایمان حفاظت زموږ د عالمانو ذمه داري ده د دې د اعمالو حفاظت زموږ ستاسو د علماو ذمه واري ده د دغې مسلمانانو د مال حفاظت زموږ ستاسو ذمه داري ده د دې عوامو مرګو د مالونه دا دنیا رسولو کې تباه کېږي په نشو تماشو کې بربادېږي او په داسې لارو کې تباه کېږي بربادېږي چې هغه د دې دنیا هم تباهي ده د آخرت او
او بیا دغه مسلمانانو د دیني نسل د دیني کل د دې نوجوانو هلکانو د دې جنبو د دې اخلاقو د دې کردار د دې اعمالو دې مدارس موږ وساتو ٹھیک ده موږ علماء د دې ټیکداران نه یو قديم تجدران نيو لكن الحمد لله ثم الحمد لله من ځان د دې څوکیداران ګڼو او د څوکیدار راځي مدارونه چې یو مالک هغه څه شي حواله کې د دې په څوکیداری کې بیا به شپور دې بزاني وکړي او د دې څوکیداری وکړي دا اجتماع صرف او صرف د دې لپاره ده چې موږ د هر طالب د هر عالم د هر امام د هر مدرس په سر کې دا درد اردن نه کو چې ته درس ورکې کله امامتي کې کله اذان کې کله جنازه پڑھامې کله تقریر کې دا غرض بلای چې مسلمانانو ورګو خیر ورسي د دې ایمانونه محفوظ شي د دې عقیده محفوظ شي د دې اعمال اخلاقیات محفوظ شي د دې اموال محفوظ شي دليل توصل بينه وبينه أنا يقول الله بكره لا جل مجهودي لا درب أو لا فكر ما تمر شبكي أو لا جل مجهودي لا درب ولا فكر لما هذا حر عالم ولا تعليم مجهودي تدبر راسي ولا جل مجهودي بس إيمانه من متاسو دخل دين دسوكي داري كارواني ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين.